أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. سورة یاسین 37 نمبر آیت. په دې 37 نمبر آیت کې د الله تعالی د قدرتونو نه بل وی قدرت هغه د شپې د ورځې حالات ذکر کول دي. مخ یو لوی قدرت د ځمکې ذکر شوی د هغې کې د اوبو د راورولو او د هغې نه د بوټو رازرغونولو قدرت و. اوس د ځمکې نه باندې د پاسه چې کوم دی نو شپه ورځ تېرېږي او دا هم انسان په خپلو سترګو باندې ویني. الله تعالی وایي د دې خلکو دپاره یوه لویه نښه د الله تعالی د قدرتونو نه اللیل هغه شپه ده چې توره شپه یې نسلخ منه النهار موږ راوباسو د دې نه ورځ د شپې نه ورځ راوباسو. د دې نه دا معلومیږي چې دا ورځ مخکې شپه وروسته فاذا هم مظلمون. وآیة لهم اللیل یوه نښه د دوی دپاره شپه ده نسلخ منه النهار چې موږ راوباسو د دغې نه ورځ د دغې شپې نه ورځ راوباسو. فاذا هم مظلمون ناڅاپه به دا خلک په تیاره کې شي چې دا ورځ ترې لرې کړی شي ویستلی شي دی نو دا خلک په تیاره کې شي. دا یو قسم له تشبیه چې گویا د شپې په سر باندې د ورځې یو څادر غوړېدلی دی. هغه څادر ته الله تعالی هغه د ورځې څادر یې در راښکودو شپه پاتې شوه شپه توره شپه پاتې شوه. نو چې کله شپه شوه خلک په تیاره کې شي. انسلاخ چې کوم دی انسلاخ سرمن ویستلو ته ویلی کېږي یا پرده راښکلو ته ویلی کېږي. نو دا یو قسم له تشبیه ده چې گویا د ورځې څادر د شپې د پاسه غوړېدلی و د شپه یې رڼا کړې وه. هغه د ورځې څادر هم ته بېرته راښکودو چې رامښکودو نو خلک په تکه توره تیاره کې پاتې شو. خلاصه یې دا شوه چې شپه او ورځ راوستل د الله تعالی د لویو قدرتونو نه دي بل هېڅ چا پکې اختیارات نشته. نو پکار ده چې احکام هم د دغه لوی رب ومنلی شي چې چا د شپه او ورځې په اختیاراتو کې دي. والشمس تجري او نور تجري چلیږي لمستقر لها د خپل مقرر وخت لپاره یا د مقرر ځای پورې. ذلك تقدیر العزیز العلیم دا اندازه د غالب او پوهه ذات چې نور د هغه په حکم باندې د خپل مقرر ټیم پورې یا د مقرر ځای پورې چلیږي. مستقر چې کوم دی نو دا متعین زګینې ته ویلی کېږي چې متعین معلوم ځای پورې دا انور چلیږي او مستقر چې کوم دی دا متعین وخت ته هم ویلی کېږي چې د یو متعین وخت پورې دا انور چلیږي ځي هغه وخت چې راشي بیا به نه چلیږي. نور دا دویمه معنا چې کوم دا چې کله مستقر په معنا د وخت سره واغسته شي متعین وخت سره واغسته شي مستقر زمانی شي نو بیا به مطلب داسې شي چې دا انور چې کوم دی چې ډېرو کلونو نه دغه خپله ډیوټي کوي تاسې یې نه او په دې کې یو منټ کوتاهي دا نه کوي. خو دا یاد لرئ چې دا انور په خپل حکم سره نه دی لګیا دا مستقل دایمي شی نه دی بلکې دا د الله تعالی په حکم باندې دی او د یو مقرر وخت پورې دی. هغه وخت چې کله راشي بیا به نور د خپل کار پرېږدي نظام شمسي به ختم شي. مقرر وخت څه شی دی؟ مقرر وخت د دې دپاره قیامت چې قیامت راشي د نور نظام به ختم شي او نور به ما دغه شي بې نوره به شي دا دریاب ته واچولی شي ختم به شي. دا د امام قتاده رحمه الله هم دقه رایي ده او سوره زمر په دې باندې دلیل دی. سوره زمر کې هم دغه شان مضمون شته چې خلق السماوات والارض الله تعالی پیدا کړي د اسمانونو او ځمکه بالحق په حق سره یکبر الليل على النهار ويكبر النهار على الليل الى لاجل مسمى. الله کې نیټه مقرره ښکاره ذکر شوې ده چې د مقرر وخت پورې به الله تعالی دغه شپه په ورځ باندې غالب کوي او ورځ په شپه باندې غالب کوي کله شپه یې کله ورځ. نو اجر مسمن کې د صریح الفاظو نه پته لګي چې د دې نه مراد قیامت دی. د قیامت پورې به دا نظام جاری د شپې او د ورځې نظام قیامت چې راشي دا نظام به د شپې ورځې والا نظام به ختم شي. او دا قول امام ابن کثیر رحمه الله هم نقل کړی دی. نو که مستقر په معنا د مقرر وخت سره واغسته چې د هغې نه مراد قیامت شي دا مضمون هم ټیک دی په دې باندې هېڅ قسم سوالات نه راځي دا هم ټیک دی. لیکن د دې دویم تفسیر دا دی چې مستقر په معنا د یو متعین ځای سره شي مکان سره شي
چې نور د خپل متعین ځای پورې دا رواني هغه متعین ځای ته چې ورسیږي نو بس بیا د دې یو چکر پوره شي. په دې باندې چې دا مستقر په معنا د مکان سره واغسته شي په دې باندې ډیر زیات احادیث دلایل دي. یو حدیث په دې کې د ابو ذر غفاری رضی الله عنه نقل لري نبی علیہ السلام متعلق خپل واقعه بیانوي چې نور پریوتو موږ نور پریوتو سره نږدې نور پریوتو په ټیم کې مسجد نبی کې ناستو. نبی علیہ السلام باندې تاسو وکړي چې دا انور چې پریوځي ستا په خیر باندې چرته زی. ما ورته ویل چې الله او رسول ته په پاتې زه نه خبر. نبی علیہ السلام فرمایل چې دا چې کله پریوځي دا زی عرش او دا عرش ته سجده کوي بیا دا غینه بعد د الله نه اجازه غواړي چې د کوم طرف نه راوخیږم کنه او په کوم طرف راوخیږم. الله تعالی ورته وایي چې لاړ شه مشرق ته، نو مشرق نه بیا راوخیږه، بس مشرق ته بیا لاړ شي. قیامت چې کله راشي نو الله تعالی ورته وایي چې د مغرب په طرف نه راوخیږه، مشرق ته مزه. چې کله نور د مغرب نه راوخیږه د قیامت د غټو نخونه دي، بیا بر توبې دروازې بند شي، د ګناہوں نه توبې وستر دروازې به ختم شي، قیامت احوال به شروع کیږي. او یو بل روایت کې نبی عليه السلام د سیمو فرمایلو چې د آیت وسره هم وایي چې والشمس تجري لمستقر لها. د دې آیت هم دغه مطلب دی چې مستقر د عرش ته د عرش خواته دي، الته سجده کوي، دغه نه بعد بیا راوپس کیږي د الله تعالی په حکم سره. دا روایت د ابن ماجه نه علاوه ټول کتابونو نقل کړي دي. صحیح سته د حدیثو چې کوم مشهور کتابونه دي ټول راغستل د ابن ماجه نه بغیر هغه نه راغستي. او بخاری کې دغه مختلفو روایتو سره مختلفو ځایونو کې بیا نقل شوی دی. مسلم شریف کې هم دا روایت شته، مشهور روایت دی. د دې آیت په تفسیر کې دا نقل دی. دغه حدیث نه معلومیږي چې مستقر په معنا د مکان سره د یو خاص ځګینې د انور حرکت رواني. هغه ځګین ته چې دی ورسیږي هغه مستقر خاص متعین ځګین ته د دې چکر پوره شي، بیا چې دوباره راخیږي اجازه واخلي، چې اجازه کړه میلاو شي بیا مشرق د زیور راخیږي. نو چونکه دا روایت خو متواتر روایت دی، موږ وړاندې ویل چې د ابن ماجه نه علاوه ټول کتابونه نقل کړل، بخاری او مسلم اونته کې مستند کتابونه راخستل دي، په ډېر مختلفو سندونو سره نقل کړي دي. دا متواتر روایت دی. او ردینه معلومیږي دا چې نور رواني د ذی عرش ته سجده کوي، بیا دغه نه بعد الله تعالی په حکم سره واپس کیږي. په دې باندې په دې عقیده باندې په دې حدیث باندې بیا اعتراضات شته او د اعتراضات جوابونه وروسته نقل کوو. دې معنی یو اعتراض دا دی چې د قرآن او د حدیثو نه قدس معلومیږي چې د الله تعالی عرش دومره لوی دی چې د ځمکې او اسمانونو په دې کې چې د کوم څه تاسو ته نظر راځي سپوږمۍ او نور د هر څه په دې باندې د پاسه احاطه کړی ده او د لاندې دي. د داسې واخله لکه دنیا په منظر د یو بال باندې واخله چې دا بال راوړي د کرسۍ لاندې کېږي، داسې مطلب دی. نو په دې کې د نور او سپوږمۍ څونه حرکتونه کوي، دا ټول د عرش لاندې حرکت کوي، دا بارته نشي وته. ستوري د عرش لاندې دي، موږ هم د عرش لاندې یو، دا ټول مخلوق د عرش لاندې دي. ځکه زمکه یو وړوکی سیز دی، عرش په دې ټول باندې د پاسه احاطه کړی ده. نو بیا په دې کې دا څنګه خبره شو چې دا ذی عرش ته عرش لاندې خدا سیم لګیا دی؟ یو سوال دا دی. درې سوالات لري، درې وانه جواب یو دی. دویم سوال دا دی چې کله دا نور لاړ شي عرش ته سجده کوي، نو په دې ټیم کې سجدي په ټیم کې بدل لګ ودرېږي، داسې معلومیږي چې ودرېږي به خاص ودرېږي. نو بیا خو داسې معلومیږي دغه ټیم کې ورځ د ورځ به ولاړې، شپه نو شپه به ولاړې، وقفه به کوي. حالانکه شپه ورځ کې د سره وقفه نشته، د مسلسل حرکت کې روان دي. ورځ څنګه غټیږي هغه نسبت باندې شپه کچې کېږي، شپه چې کچې کېږي ورځ غټیږي. معلومیږي دا چې نور مسلسل حرکت کوي، نور د سره ودرېږي نه، حرکت وقفه نشته. او سجده کې خو خلک خامخا سجده کې خو وقفه کوي راځي. سوال دسي دی. دریم سوال پدې کې دا دی چې نور چې کوم دی دا خو بالمشاهده ثابت راځي، یعنی بستر ګولې دلې حال ثابت دی چې نور په یو ځای کې پریوزي نو بل ځای کې راخیږي، او جبل کې پریوزي بل ځای کې راخیږي. د سیستم نه راځي چې دا نور پریوزي په ځای کې نه ارزه نه غیب شوی، د څه خو نه خالص نور پریوزي او سجده کې دا کوم ځای کې پریوزي، دا خو جګل د پریوته بل ځای کې راخاره شوی، البته کې بیا دی. نو که په کار ده چې دا وې سجده کوي، اعتراض والا دسی وای چې کله سجده کولې نو بیا به د سې وخت راتلې چې په ټوله دنیا کې به تیار وي، په دغه ټیم کې استې کې مرانه نه وي. دا درې سوالات چې کوم دي دغه حدیث باندې خلک کوي. دغه سوالاتو جوابونه بیخي آسان دي، واضح دي. جواب دغه دا دی. اولنې سوال دا چې یاره نور عرش ته ځي، نو دا ټول څه خاصم د عرش لاندې دي،
نو موږ وایو دا جواب خو تا نور هم آسان کو ځکه دې آسان کو چې موږ وایو چې دا نور چې کوم دی د عرش لاندې سجده کوي او د هغې نه بعد چې کوم دی نو ته دا وایې چې یاره د دې نه وروسته به په ځای باندې تیاره راتللی یو جواب علماو دا کړی دی چې اصل کې د انور چې سجده کوي نو دا بغیر د وقفې نه سجده کوي داسې دا انسان سجده نه ده چې په ځمکه باندې سر ایښلی دی او بس تسبیحات وایي خاموش شوی دی د ټولو مخلوقاتو خپل عبادت خپل تسبیحات دي او دا د قرآن آیات نه ثابت دي چې ټول مخلوقات تسبیحات وایي لیکن تاسې د هغې په تسبیح باندې نه پوهېږئ کاڼي هم تسبیحات وایي کاڼو د خپل کار حواله دی غرونو د خپل کار حواله دی د ټول مخلوقات په عبادت کې لګیا د انسان پې د سره پوهېږي هم نه چې دا عبادت کوي نو نور سجده کوي خو څنګه سجده کوي د انسان په شان سجده خو نه ده چې د ساری خلی دی او بس تسبیحات کوي 3 پیرې یا 2 پیرې سبحان ربي الاعلی وایي او بس انتظار دی نور ولاړ دی نه داسې نه دی ولاړ بغیر د حرکت د وقفې نه دا سجده کوي او د عرش لاندې کوي نو عرش لاندې خو داسې حرکت کې روان دی او بل سوال دا دی چې په کار څه ځای باندې تیاره شي یو جواب علماو دا کړی دی چې په دې شپه ورځ کې داسې ټیم راځي چې دنیا په لږ حصه باندې نوري په اکثر باندې تیاری نو وایي دقه چې کوم دی نو دقه ټیم کې دا سجده کوي لیکن دې کې ښه تحقیقات چې کوم دي د مولانا شبیر احمد عثماني کړي دي او به سجود د شمس یعنی د سجدې به د نور په سجدې باندې هغه مستقل کتاب لیکلی سجود الشمس باندې او دې په هغې باندې ښایسته وضاحت کړی دی چې نور څنګه سجده کوي دا سوالات پرې څنګه راځي که نه راځي نو دې د هغې نه اول یو تمهیدي مضمون ذکر کړی دی چې سړی په مسله باندې ښه پوه شي وایي قرآن حدیث او څومره انبیاء کرام آسماني کتابونه چې راغلي دي د دې ټولو ترغیب او تعلیم دا ده چې د الله تعالی په مخلوقاتو کې سوچ فکر وکړي الله وپېژنئ د تعلیمات دي په دې کائناتو کې به د انسان څومره سوچ کوي دومره سوچ به کوي چې د انسان د وس لاندې یوه خبره هر انسان یې کولی شي دومره مقدار باندې او د هغې څه فایده وي دنیاوي اخروي فایده به دومره مقدار باندې اوس هغه تحقیقات په ځمکې او اسمانونو کې چې کوم فلسفیانو کړي دي ساینسدانانو پکې خپلې قصې کړي دي چې ځمکه اوږده ده او لنډه ده او داسې ده هغسې ده نور ګردش کوي سپوږمۍ ګردش کوي دا قصې شولې نو شریعت دې ته هېڅ اهمیت نه دی ورکړی او چې هغه سوالات او جوابات چې بس هغې بس نه دنیاوي فایده شته نه اخروي فایده شریعت دا نه دي ذکر کړي بس زه یې پرېښي دي او په دې وجه قرآن کې یو ځای کې چې کله خلک راغی صحابه کرام او خلک راغی نبي علیه السلام ته یې وویل سپوږمۍ کله کچۍ کېږي کله غټه کېږي چې دا ولې دې کې حکمت څه دی یعنې طریقه کار یې څنګه دی نبي علیه السلام نو قرآن کې آیات نازل شو چې سپوږمۍ کچۍ کېدل او غټې کېدل د دې مطلب دا دی فایدې دا ده چې تاسو به خپل ورځې معلومې کړي ټیمونه پې معلوم کړي مونځ ټیم د حج ټیم د ورځې حساب پې معلوم کړي د روژې حساب پې معلوم کړي جواب یې بل شانتې ورکړو د جواب خلاصه دا ده چې د کم سوال فایده نو هغه سوال وکړئ چې هغه جواب درته میلاو شي که تاسو بې فایدې سوال کوئ بې فایدې جواب درته نه میلاویږي قرآن هم دغه تعلیمات دي خو اوس په دې ځای کې چې کله آسماني کتابونه هغه قدرتونه ذکر کوي هغه مخلوقات ذکر کوي په د الله تعالی د وحدانیت په ثابتولو په دلایلو کې چې کوم باندې هر انسان فکر کولی شي هر انسان په غور کولی شي د انسان د وس لاندې او دویمه دا ده چې هغه سوچونه فکرونه هغه تحقیقات اهمیت نه ورکوي چې کومو ته کې څه فایده نشته دی نو اوس راځو دې سبق ته قرآن په اول سر کې د ځمکې په دلیل کې پیش کړله چې ځمکه الله تعالی پیدا کړې ده ستاسو مخکې غوړوله ځمکه هر څوک یې په دې باندې هر انسان پوهېږي نه ساینس ته ضرورت شته نه فلسفې ته ضرورت شته ځمکه ټول خلک یې الله تعالی په قدرتونو کې ځمکه پیش شوله په دویمه مرحله کې په دې کې د باران ورولو خبره وشوله او د بوټو رازرغونېدلو په دې باندې عام انسانان پوهېږي ستاره هم ته پکې ضرورت نشته هر څوک پوهېږي په دریمه مرحله کې د هغې د شپې او د ورځې خبره راغله چې شپه ورځ هم الله تعالی راولي څلورمه مرحله کې په هغې باندې نور او سپوږمۍ د نور احوال ذکر کېږي چې شپه ورځ اصل کې راځي د نور سبب یې نور دی او دغه نور چې کوم دی نو دغه خپل متعین ځای پورې یا د متعین وخته پورې به چلیږي روان به ګردش پکې د الله تعالی په حکم باندې لګیا دي خپل سر باندې نه دی لګیا نو د دې نه دا مسالې معلومې شولې چې یو دا ده چې نور په خپل حکم سره نه دی لګیا کم د هر یو چې کوم اصول هغه باطل شو او دویمه دا ده چې د یو مقرر ټیمه پورې لګیا دی مستقل دایمي نه دی نو کم چې ملحدین دي هغوی وایي چې دنیا به مستقل اباد وي قیامت نشته دی د هغوی جواب پکې وشو قرآن هم دومره ذکر کړله پاتې شو د فلسفې سوالات او د هغې قصې پسې چې نور یو ځای کې راښکاره کېږي بل ځای کې پرېوځي هغه خبرې ته راځو نو وایي خبره داسې ده
چې احادیث یا قرآن باندې خو دغه سوالات د یو هم ناراضي سوالات چې راځي په دغه حدیث باندې واردېږي نو هغې جوابات دا دي چې اصل کې په دنیا کې چې غټ انقلاب راځي نو هغه انقلاب د شپې د ورځې دی او زر زر راځي او ډېر غټ انقلاب د ټوله دنیا په قبضه کې راخلي اوس چې کله دا انقلاب دنیا کې بیا راځي نبی علیه السلام مناسب وګڼله چې په دې ټایم کې انسانانو ته یو خبرداری ورکړي او دغه خبرداری د الله تعالی په قدرتونو باندې زبردست دلیل ونیسي صحابه کرام یې راجمع کړل هغوی ته یې ویل تاسو پوهېږئ نور چېرته کې ځي هغوی ویل موږ ته پته نشته ویل دا سجده کوي الله تعالی ته اوس دا سجده چې ده سجدې تعبیر څه شی سجده څنګه سجده کوي او په کوم ځای باندې ځي سجده عرش ته کوي الله تعالی ته کوي نو هغه په خپله باندې سوال کوونکي ویلي وو چې نور دا ګردش د عرش لاندې دی او موږ ټول د عرش لاندې نو چې د عرش لاندې ګردش کوي نو بس په خپله عرش ته سجده شوله دویمه داره سوال دا و چې یاره دا خو په دې ټایم کې پکار ده چې تیاره شي په سجده باندې به نور پروت دي نو وړاندې موږ وویل چې سجدې د انسان په شان تکي نه ده بلکې سجدې داسې ده چې بس هغې په سجده باندې موږ نه پوهېږو بلکې غالب دا ده چې د انوار د اطاعت چې کوم د الله تعالی ټول اطاعت کوي چې څنګه ته الله ویلي په سکندونو په حساب باندې نه مخکې کېږي تیزیږي او نه وروسته کېږي لیټ کېږي دغه چې په الله تعالی په حکم مطابق بیخي برابر روان دی کېدای شي دقیق تعبیر په سجده سره شوی چې د الله تعالی داسې تابع ده چې ذره کوتاهي نه کوي بالکل برابر چلیږي د دې تعبیر په سجده سره شوی نو په هغې کې د وقفې ته ضرورت شته دی او نه پکې دې سوال ته ضرورت شته دی چې یاره پکار ده چې تیاره شي دې ته هم پکې ضرورت نشته دی بلکې دوار چې د کوم ځای نه روان شو دا دومره ګردش وکړي بیا واپس د کوم ځای نه روان شوي او هغه ځای ته چې راورسېږي د دې یو چکر پوره شي نو په دغې طریقه باندې د دې کې نه وقفې ته ضرورت شته او بله دا چې که ته دا سوال کوې چې دا هر ټایم پرېوځي او راخېږي په دنیا کې نو هم دقه جواب یې شو چې کوم ځای کې دا راخېږي پرېوځي د الله تعالی د حکم مطابق روان دی بس دقه سجده ده مسلسل په سجده کې دی او بلې سجده کې دا ګردش پوره کړي او کته وجه سجده کې دا روانه د سجده کې موږ او بالکل د خو زمونږ شان سجده انساني سجده خو نه ده چې دا به جماعت ته ځي ورته به سر ږدي د سجده خو نه ده کنه بل شان سجده ده تعبیر یې داسې دی سجده په معنا د اطاعت او تابعدارۍ سره ده چې دا به د غونډ ګردش کې د الله تعالی مکمل تابع دی مکمل دا د مر سجده شو دا وضاحت چې کوم دی نو سجود الشمس کې مولانا شبیر احمد عثماني کړی دی او دغه ټول وضاحتونه چې کوم دی نو تفسیر معرفت قرآن نقل کړی دی لیکن د ټولو خبرو خلاصه یو غټه ضروری خبره چې کومه ته راوځي هغه دا معلومیږي چې د قرآن د دې آیات د ظاهر نه چې نور چلیږي د مقرر ځای پورې یا د مقرر وخت پورې چلیږي ټکې ویلې دی معلومیږي دا چې نور ټیک حرکت کوي ګردش کې روان دی او دویم دغه حدیث د مضمون نه چې کوم سجدې مضمون دی چې نور پرېوځي د هغې د بیا سجده کوي د سجده کوي الله تعالی ته بیا خپل ځګن ته واپس کېږي د الله تعالی په حکم سره بیا راخېږي دغه بیا ماته تاسو ته ووایي چې د ابن ماجه نه بغیر ټولو کتابونو نقل کړی دی دا آیات او هغه حدیث راجمع کړه د دې ټولو نه اجتماعي یوه خبره یقیني معلومه شوله چې نور باقاعده ګردش کې روان دی اوس د هغه جدید تعلیمي ادارو کې هغه خبره چې کومه خوره ده چې یاره دنیا بالکل غونډه ده یو ګلوب دی یو بال دی او بیا نور چې د په منظره د یو بیټرۍ باندې د داسې ورته نیولی شوی د ځمکه ورته تاویږي کله یو طرف راوړي کله د بل طرف راوړي او کوم ځای کې ځینې ځای کې شپه شي ځینې ځای کې ورځ شي دا خبره د یخ نه باطله ده او د نور دا ودرېدل او د ځمکې دا ګردش دا والا مضمون ته بدل شو دا یې نفي کړو او دا بې پیدې ثابت شو بیا تفسیر په قرآن دا هم ذکر کړي دی چې دا مخکینۍ خبره وه چې نور ولاړ دی سپوږمۍ ګردش کوي دا ځمکه ورته ګردش کوي ځمکه سیاره ده او نور ستاره ده وایي نوې ساینسدانانو هم دا خبره په تجربو سره ثابته کړې ده چې نور ټیک حرکت کوي روان دی ګردش کوي نو اوس چې کوم خبره قرآن او حدیث صراحت ذکر کړل چې نور روان دی مونږ قرآن باندې ایمان دی مونږ په کلکه سره وایو چې نور روان دی حرکت کوي نور د ودرېدلو موږ د سره نه قایل کېږو که موږ د نور د قایل کېدلو د ودرېدلو قایل شو نو دغه احادیثونه او د آیات نه به سوچه انکار شي او دا به یو بل صورت اختیار کړي یو بل شکل به د ایمان یو بل خطره به راولاړه کړي موږ د ساینسي تجربو فلسفیانو او د علم فلکیات او علم حکمت والا خبر تر هغه حده پورې منو چې کومو ځایونو کې د قرآن سره جوړ برابر دی یا به کومو خبرو قرآن باس نه دی کړی حدیثو به باس نه دی کړی خاموش پاتې شوی دی او دوی یو خبر راواخلي نو هغه ځای کې نه موږ تصدیق کوو چې یقین رښتیا دي خو تر دې هم نه کوو چې کېدای شي که رښتیا وي خو چې کوم ځای کې د قرآن سره ټکراو لري د حدیثو متواتر روایتو سره ټکراو لري هغه ځای کې موږ یقیني مستند کوو چې دا دروغ دي نورې تجربې په خپل ځای دي نورې خبرې په خپل ځای دي خو دا خبره دروغ ده دا ورسره نه منو نو تفسیر معرفت قرآن وایي چې دغه یو واقع ده
چې فلسفه او موجوده ساينسدانانو خپاره کړې وه او دا بلکې به د جدید تعلیمي ادارو کې د خبره هر چا په ذهن کې پرته ده او بس تجربې مطابق کوي چې بس دا بیټري شو دا ګلوبل شو دا تاویږي نو دا خبره تفسیر مره قرآن وایي دا غلطه ده نور ټیک حرکات کوي نور په ځای باندې د سره نه دی ولر زمکه سم کار نشته چې ګردش کوي کنه کوي قرآن نه منع کړل او نه تایید کړل موږ هم پاکستان وایي خو یو خبره وسه د سره نه منو چې نور غني ولاړ د نور ودرېدل سره د سره موږ نه منو ځکه د قرآن خلاف دی د حدیث خلاف دی نو الله تعالی او الشمس والنور تجري چلیږي لمستقر لها د خپل مقرر وخت پورې چې هغه مقرر وخت قیامت ته په حواله د امام قتاده رحمه الله باندې آیا د مقرر زی پوری هغه مقرر زی هغه زګینه د عرش لاندې چې کوم زګینه د حرکت شروع کړو په اول ځل باندې هغه زګینه مقرر وخت ذلك تقدير العزيز العليم دا اندازه د غالب او پویا ذات دا دمر نظام شمسی دا یو غالب او پویا ذات دی دا نظام جوړ کړی دومره قوي نظام دومره مضبوط نظام جوړ کړی دی لہذا دغه ذات د قوي او پویا ذات د منلو قابل دی دا غي نظام د منلو قابل دی